ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څلور څیزونه دي څلور څیزونه دي حدیث مبارک کې راځي چې دا چاته ورکړی شو که نه دته د دین او د دنیا ټولې پیدې میلاو شي. یو انسان ته صرف څلور څیزونه ورکړی شو که نه د دنیا او د دین څومره پیدې او ښېګړې چې دي هغه ټولې دته ورکړی شي. یو په هغې کې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي هغه ژبه چې د الله په ذکر کې مشغوله وي، هغه ژبه چې د الله په ذکر کې مشغوله وي، هغه ژبه دا بهترین څیز دی. هغه ژبه چې په هغې باندې هر ټایم الله الله دا ذکر پې شروع وي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه زړه کې شکر وباسي. ناشکره زړه دی دا ډېر بد څیز دی ښه، ځکه که دله په کروړو مال راشي او د دنیا ټول نعمتونه راشي خو چې زړه شکرګزار نه وي دی هېڅ نشته دی، هېڅ نشته دی. نو زړه شکرګزار دا چې چاته ورکړی شو که نه دته د دنیا او د دین ټولې ښېګړې میلاو شو. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه بدن چې مشقت برداشت کولی شي، تکلیف برداشت کولی شي. ځکه بعضې